تاسې تنګي سرخوا کې یو کلی میولې ورته وایي دا هغه ځای اوسېدونکی یم او سیلاب داسې کار و چې پرون 4 بجې یا 4 بجې خوشه چې کله هغه راغله اطلاع نو مونږ خپل زنانه چې کوم وو ماشومان هغه مونږ سیټ ته کړله خو اعلی حکام اوسه پورې مونږ ته اوسه پورې دا رانغله چې اطلاع راکړه او یا اے سی صاحب راغی یا ډي پي او صاحب راغی او زمونږ اوسه پورې چا هم تپوس ونه کړ په اوټونو کې هر سړی رامنډې وایي او هر سړی د لوکل ځای هم تپوس کوي چې دا پلانکې ځای دی او د ورکر دا نوم دی هغه سره پرې تعلق ملاقاتونه هم کوي او هغه سره میټینګز هم ارینج کوي خو چې کله بیا زمونږ قدرتي آفات راشي یا د نورې څه مسلې راشي نو بیا زمونږ اعلی حکام چې کوم دي کو هغه ایم این اے صاحب دی کو ایم پی اے صاحب دی هغوی بیا زمونږ تپوس نه کوي حالانکې زه خالد خان سره 2-3 ځله ملو شوم هغوی موږ سره یاد دهاني هم کړی چې دا روډ به کوو ځکه چې سیلاب راشي نو یو خو زمونږ دا فصلونه چې کوم دي دا تباه شي د دې په وجه باندې زمونږ دا دغه دی آمدن دی دی نه نو د 40% وختي څه کسان نور هم راغلي چې 40% دغه چې کوم دي دا زمونږ فصل هغه دغه شوي دي خراب شوي دي او دویمه خبر دا کورون ته مو به دغه شوي دي د اوبو هېڅ پته نه لګي 2010 سیلاب چې کوم نو هغې کې مونږ د حکومت لاپرواهۍ د وجې نه چې مونږ ته څه دغه رانه کړه اعلانات ونه شو د هغې په وجه باندې 2010 سیلاب چې هم د ډسټرکټ 400 هم د دې ځای نه بلکل دغه شوی وه کوم چې دا نقصانات شوي وو هغه هم د دې لومبۍ کلي میولو د میزاډین کونسل لومبۍ کلي د میولې د بازو سره خوا کې لاندې د سوات په غاړه باندې موږ پاتې کېږو نو د دې ځای نه هغه ټوله نقصانات چې وو د دې ځای نه شوي دا کوم سیفټي وال چې کوم شوی دا پوشتي دا خو حکومت موږ ته کړو دا کارآمدو 2010 لکه 2010 کې چې کله سیفټي وشوه نو هغې نه پس دا موږ ته اوسه پورې کار وکړو خو لکه دا کم دی دې باندې به کم از کم یو 6-7 فوټ کار نور پکار نو بیا به زمونږ د علاقه میزاډین کونسل به د دې ځای نه انشاءالله چې کور کېږي او دې ځای نه به د اوبه دا نه ځي تاسو دا فوټیج به هم بیا واخلئ دا به وګورئ چې د اوبو د پوشتو کې دننه روځي او د دغې وجې نه لکه مونږ ته ډېر زیات دغه د یره ده که نه چې دا پوشتي مونږ ته لږه نور هم وشي روډ باره کې خو زه ایم پي اے سره 2-3 ځله ما میټینګز وکړو او هغوی مونږ ته دا یاد دهاني راکړه چې روډ هم تاسو ته مونږ کوو خو زموږ دا روډ چې کوم دی دا ډېر زیات خراب دی دې وخت کې ځکه چې کله مونږ بهر د داس قدرتي آفات راځي یا سیلاب راځي هغې په وجه باندې مونږ چې بهر ځو خپل خپلوانو کره یا داسې نور محفوظ مقامات ته ځو نو زموږ دا روډ کچه دی او دې باندې خټې ډېرې جوړېږي او چې یو ګاډي را روان نو بل ګاډی به ورته په ګنټو انتظار کوي نو زما ایم پي اے صاحب ته د ستاسو په دغه وساطت باندې دا هغه کومه چې زمونږ دا روډ باندې جلد از جلد کار شروع کړي. نوم هم مزمل دی زه د میول اوسېدونکی یم را نقصان خو ډېر شوی دی پټو نقصان شوی دغه دی که څه فصل و هغې هم یوړو او دا پرشبندي چې کومه شوې ده دا لږه اوچتول پکار دي نو دې باره کې والله څوک هم داسې خاص رانل چې لکه دا وګوري او چې لکه مونږ به منظور کو او نقصانات خو ډېر کورونو ته مو اوبه ورغلي دي دا فصلونه تاو ته مخامخ دي دا اوبهګانې پکې اوس هم ولاړې یو یې مړل څه ډېر نقصانات شو یاره مونږ خو څوک هم نه لیدل مونږ خو پرون بېګا ثابته شپه خوب هم نه یې کړی دی کې ناست وو او سیلاب اوس هم دا جاري دی لا ختم شوی نه دی خو لږ کم شوی دی لکه هغسې نه لکه بېګا چې ثابته شپه سان و بیا د سهار د 11 بجو پورې سان و بیا د نو هغه نه اوس اوس لږ کم شوی دی او څوک هم نه راغلی مونږ لا او بس څوک دغه نه کوي نو ورته نظر نه کوي